नो बुजुर्गान मनल اولیاء اللہ چې څوک نه مني خو هغه خدای هم نه مني. په دې خبره پوهیږئ؟ څوک چې اولیاء نه مني هغه خدای هم نه مني. نو اولیاء مونږ منو، روټي خلاص نه من دا نه منو. چراغ حضرت کہیے کام کیا ہے؟ وہی جی بس اللہ کے لیے. وہی اللہ کو چھوڑو، مانگتے ہو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو. اللہ کا اس میں کیا کام ہے؟ اس فی الحال جندی دی. اللہ کو چھوڑو، جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دوں. اور بیا تو ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. تو سو آیا چې د پیغمبر دومره تعریف تکای چې د خدای بی عزتی وکي. دا به پیغمبر هم برداشت کی؟ ځکه د پیغمبر غرض پیژنده پکار دی. غرض پیغمبر دنیا ته الله را لېږلی دی د پاره دی چې د مخلوق او د خدای منځ کې رابطه جوړه کړي. د پیغمبر دنیا ته د راتلو غرض دا دی چې په مخلوق خدای وپېژنه چې خدای څه شی. تاسو پوه شئ په خبره؟ نو زما عزیزانو هسې هغه دمکړي مړزان ناست دي، خدای راستي که په خبره هم پوهېږئ که نه هسې د دیوال ته سورنی غږول دي. پیغمبر غرض پیژنده پکار. عزیزانو اول به پیغمبر پیژنه، داغه شان به پیژنه، بیا به خدای پیژنه، د خدای صفات به پیژنه، داغه ذات به پیژنه. تاسو ګورئ چې مالا د کابلای لاره نه معلومه، تاسو خدای شم نه تاسو ټول وایي د کابلای لاره مانه. یو سړی تاسو کو جی کابلای ته کومه لار تللی ده؟ اوس ما ته د کابلای لاره نه معلومه، نو تاسو خدای شم. نوخار ته کومه لار تللی ده؟ اوس ما ته د نوخار لار نه معلومه، تاسو خدای شم. تا ته بز هغه لار خیم چې هغه لار اول ما په خپله پیژندلی. نو چې کومه لار ما نه پیژندلی زه به تا ته څه وښیم؟ په علم رسول پیژندی شي، بیا په علم خدای پیژندی شي. چې علم نه هغه خلق رسول نه پیژني، چې رسول نه پیژني هغوی خدای نه پیژني. نو چې چا خدای او رسول نه پیژندلی بزرګ جوړېدی شي؟ یو سړی چې په خپله یو لار معلومه نه، خدای په خپله نه دی پیژندلی، نو تا ته به څه وښیي؟ پیغمبر یې په خپله نه دی پیژندلی، نو تا ته به څه وښیي؟ تاسو خیال راغی؟ عرض داو چې اول شی هغه علم. علم نو هیڅ نشته. او اصل علم قرآن او حدیث دی. اصل علم فقه حنفی ده. بس بیا تمام فقاهت دا حصر دی په امام ابو حنیفه کې. عزیزانو نن چغې مغې ډېرې دي، شور ډېر دی. خدا یاد لرئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و تبارک هغه انسانو چې د چا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د سراج الامتی پیشنگوئی کړي. کم بصیرت چې په قرآن او حدیث کې الله امام ابو حنیفه ته ورکړی، دا بصیرت په نورو ائمهو کې نه. نور ټول ډېر لوی خلک وو، لیکن کم بصیرت دې خوا وګورئ زما دې لاس ته دا څلور سړي دي. د امام ابو حنیفه دی بصیرت ته ګوره. چپ شئ که نه کینې ولاړ اوسه، خدای دې ستړی لره چې نه کینې نه کینې خو دا دې له ګړنګ ګوره. دې خوا وګورئ، دې خوا ما ته ګورئ،
دا 4 سړي ناست دي. مار راغی په دې سړي وروختو، د ځان نه وغورځولو په دې دویم وروختو، د چې ځان نه وغورځولو په دې دریم، د دریم چې ځان نه وغورځولو په دې 4م وروختو، دا 4م یې اوچی چلو مړ شو. ابن ابي لیلا د بادشاہ قاضي کیس هغه ته پیش چې جی دا سړیو په دې ړومبي سړي مار د ځان نه وغورځولو په دویم ځان نه وغورځولو په دریم ځان نه وغورځولو په 4م یې اوچی چلو. ابن ابي لیلا وی چې دا ړومبی سړی چې د ځان نه په دې دویم ورغورځولی دی ابتدا د کړې ده، دا د مار د چیچلو دیت او سزا به دې سړي ته ملایي. دا فیصله وکړه د بادشاہ قاضیو نه. د بادشاہ قاضیان چې خو هغه اوس چیټۍ راغلي دي جوماتونو ته، دا مولیانې داسې در په در ګرځئ، چاته وایي دا راته ډکه که که نه، دا راته ډکه که که نه، دا راته ډکه. چیټۍ کې لیکلي دي چې ته خپل تعلیم او پیشاو دا ولیکه چې تا ته څه ملو شي. نو دا ټول لګیا دي دا پرچې ګرځئ چې دا لا څه شان دی. مال یې راوړه پټواري چې ما فارم وکتو نو مال تا ته پته نشته. ویل جي ما ته پته وه خو هغسې هغه خانه پوري مې کوله، ما په دې لاره یې وړه چې دا په کمې دې راوړي، په دې لاره. او زما د علاقه کې نورو مولیانو لم ورنه کړي. ویل جي دې پسې خو ډېرې فایدې را روانې دي. معلومات ته پته ده د دوی هغه د سود د زکات فایده، دا د سود د زکات پیسې دي. مونږ پسې په جوماتونو کې ګرځئ، دا مونږ له غوندې پاک پاتیو. مولا چرته یو پاټای نه بلې پاټای ته تر پیر ورته خط راولېږلو، ویل پاک ہو کہ پلیتوں میں مل گیا. نو اوس پرچې ورپسې ګرځئ چې تاسو ته به ګرانټ ملاویږي او وظیفه به ملاویږي او دا به کېږي او دا به کېږي او کېږي به اسم نه. دا مې واورئ. مونږ په هېڅ قیمت د سرکار تنخوا اخیستو ته تیار نه یو. زمونږ سر چې تر څو قلم نه وي د دې سر آواز بدایي او تر هغې به په ارام نه کینو چې د پاکستان قانون هم قرآن کړی. دا مې واورئ. زمونږ سټارونه په اوږه چې کوم لګېدلي دي دا به لګېدلي وي او د دوی سټارونه کوزېده څه کوي جنازې به یې کوکخې. تاسو وګورئ بجلیګر مولا 38 کاله وشو پاسمان ته ختویم د پاکستان حکمرانان ولیده او پراپریوتویم ولیده، د دوی ډنډورې م ولیدې او د دوی د ښځو ویرونه یې ولیده. د ټولو جنازې مې وکړې. انشاءالله العزیز نورې بم ډېرې کوم. مولا زر مریم نه. تاسو پوه شوئ؟ نو عرض مې داو چې زمونږ ټول دوړ دوب هغه به دې دپاره وي چې د دې ملک قانون قرآن شي. هغه ورځ چا راته وی مولانا صاحب مفتی محمود صاحب خو هم داسې خلقو سره ملګری و چې هغې نه د شریعت توقع نشوه کېدی، فل رحمان هم داسې خلقو سره ملګری دی. ما ورته ویل د مفتی محمود نیت هم صفا و چې چاته نیت صفا و د هغه نیت ورته کوټه و ټول خدای ووال که وی نه وال وی وال که نه په تختو و شرمول. چا چې مفتی محمود ته سپک کتلي هغوی خدای سپک او ورک کړه. هغوی خدای داسې وشرمول چې ډری ورپسې خلک دغسې د هغه زوی ته چې چا سپک وکتل اب سپک او ورک. زما عزیزانو عرض دا و چې د ملک بقا او سالمیت د ملک په قانون کې ده چې تر څو پورې د دې ملک قانون یو شوی نه
که تاسو وایئ چې دلته شیعګان وایي چې فقه جعفریه، شیعګان خو په کابل کې مو چې حکومت ټیټ او قانون ټیټ او دوی هلته چوڼ کولی شو، خو تاسو یی هغه څلورو جړاګانو هغې وی چې دا ټول خلک شوکې کوي، دا مونږ څه بلاوالي راځئ بار سړک ته وتي دي او درې په جوارو کې پټ شوي دي او یو درولی دی چې که څوک راغی ته لاس ور واچوه مونږ به رامنډه کړو او بیا شو کوو. نو لکه بله ورځ دلته یو ما ته راغی وی زه توبه وباسم، مال ولې وی چې ډي سي نیولی وم په جیل کې وم او توبه کومه سرم کلوم او دا ډي سي خو ویل ډېر روان دی، دلته نه یې چېرته نیولي و خبر نه یم. اندازه کوه جګړه ده خروالا سره. اجرا ورته وایي چې کاکا څه دي که ګټلي راکه مونږ له. ویل ولې؟ ویل مونږ غلی یو لار شو کوو. خروالا سره لخته وویل لار شو کې خو چې یو کړه کې تیویستی دی هغه نورو جړاګانو ته یې اواز کړی وی خورې راوځئ. ویل ولې؟ ویل ویې پېژندو. تاسو یې پېژندلي په وړو کې مالګه راپاسي او هغه تا ته وایي چې زه څه وایم هغه به ته منې. قانون به د هغه چای په ملک کې چې د چا اکثریت وي. تاسو وګورئ په ټول پاکستان کې اهل سنت والجماعت فقه حنفي دا څومره بریلیان چې دي په پاکستان کې دوم د فقه حنفي قایل. ما په خبره پوهېږئ؟ اوس پکې دي که نه دي خو چغه خو وایي. نو زما عرض دا و چې قانون فقه حنفي بل هیڅ قانون به بل نه. زما عزیزانو خبره مې کوله ابن ابي لیلا دا فیصله وکړه چې د ړومبي سړي چې په دې مار ورغورځولی دی دا به تاوان ورکوي. امام ابو حنیفه ته راله وی صاحب دا کیس دی او ابن ابي لیلا دا فیصله وکړه. امام ابو حنیفه وی چې الله دې په ابن ابي لیلا رحم وکړي، ډېره احفشه غلطي په دې مسله کې کړې، ډېره احفشه. ویلې ولې؟ دې خو وګورئ دا ړومبی سړی دی چې په ده مار راوختو د ځان نه وغورځولو په دې دویم یې ور واچولو، نو دا دویم یې وچیچلو که بچ شو؟ چې دا بچ شو نو دا ړومبی سړی خلاص شو. ټیک شو. د دویم چې په دې دریم ور واچولو دریم یې وچیچلو که بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو. د دریم چې په دې څلورم ور واچولو ده کې اوس خبره ده چې دا څلورم سړی دا فوراً وچیچلو که لږ ساعت پسې وچیچلو. امام ابو حنیفه وفرمایل چې که دا سړی فوراً چیچلی خو دا دریم سړی به تاوان ورکوي او که لږ ساعت پسې چیچلی نو دا دریم هم خلاص شو. دی د خپلې سستۍ د وجې وچیچلی ده ولې ځان نه ټېله کړه. دا عقل د امام ابو حنیفه. تاسو خیال رانیږي. نو د امام ابو حنیفه عمره شان، داغه عمره علم، داغه عمره فهم، داغه عمره ذکاوت، دا په امت مسلمه کې به تر قیامته پورې پیدا نه شي. زما عزیزانو عرض داو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې څو ورځې کم شپږ میاشتې په غار حرا کې تېرې. هلته جبریل راغی، قرآن آیاتونه راوړه. سردار ورته وایي ما نه بقارئ، دا زه نشم لوستی. بیا ورته وایي اقرا ما نه بقارئ، حتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینی سره ولګولو دا الله د طرف نه چې څومره انوار او تجلیات راوړي وغه د پسینه کې ډک کړ. استعداد د لستوی پکې پیدا کو. بیا ورته وی اقرا بسم ربک الذی خلق. دا ولول رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق. دغه وخت طبیعت بشری دا ده چې په یک سوای کې د خپل نوع نه سوا یو بل نوع څوک وګوري هیبت ته پیراش.
दबांदे हैबत रा गए और घर नरा कुश कोर तरा गए बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला तपोस गई या रसूल अल्लाह खैर शाह और तो जम्मिलूली माप कपड़ों के ताऊ कई सड़ल भी नहीं बोले मां ए बीबी ऐसे न चीज चरता वफात शमा बीबी खदीजा दगा वक्त की मुसलमान अमनवा और तो ये मोहम्मद चिजड़े घबराओ न के तादा हरे अदा नदा मालूमीगी चला बता न सडेर लो कारस खजदा दा से खबरें और तो उकड़ी चे पैगंबर न टोल थकावट और तबा अलर अजीजान किस्सा ढेर उगदा था पदगा असनार के सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पैगाम रा गए चितबा महराज तजे दा खबर दी पूरी लगा पगार वावरी चिनन सबा यो फिरका दा अगी द महराज जिस्मानी ना खल्क तवई चिदा अकल न बनी चिपदी जिसमें उनसरी सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान तलाड़ मैं ददे खासान जवाब दे अकल उमनला चिदा अमरीकी कुतरे केनो ले ऊपर आकट के उस पोगमाए ततले वेला उदा खुश नुमाय अमरीकी कुतरे पोगमाए ततलेशी और द खुदाए महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आसमान ततल स्ताकल न बने या जास के तले मैदान जास के तले का ना बोराक जास न उस वक्त के दी लग बचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज कुरान वेले और दागे तफसीर पैगंबर बिया पखपला बयान करे दौम्मे हानिये रजी अल्लाह ताला अन्हा पकूर के प्रोत थे दशपी जिब्रील रात बोराक वर सरदे वे खजोलो वे तैयार शाह 12 तो 10 वगैरह पे को शक के सदरे वर्ताओं को दा बोराक बांधे सोर को स्पेस पे मस्जिद अक्सा तरावस मस्जिद अक्सा आगा जैदे चिफिलाल दी यहूद पर कब्जा के यहूद आगा खलक दे चिदागी सपोर्ट टोल अमरीका के अमरीका आगा खलक दे च जमुंग मामा गांधी और मुंगे खरई नहीं फिलहाल दी यहूद पर कब्जा के दे स्पेस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोराक सोर कर मस्जिद अक्सा थे बोल कुरान के राजी सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन पदेदा उलमा पुईगी च लैलन की तनवीन द पारद तकलील दे अल्लाह का जात ते च दशपे पियो पड़क के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मकीना मस्जिद अक्सा तबोल देखो गो रही उस द मस्जिद अक्सा की पैगंबर का इरशाद शुचे दे 1,24,000 पैगंबरान तकाजा चे मुंगले द्वारा का तमुन्ना हुजूर अलैहिस्सलाम द्वारा का तमुंज वर्ताओ का जिब्रील वर्ताओ ची या रसूल अल्लाह टोल सिफातों बांधे मौसूफ वे यो सिफत पाते हुए इमाम उल अंबिया आगम नमुश दे जना महराज शुरू शो महराज उरूज तवाई उरूज पर अरबी की पोर ततलो तवाई तो तवाई उरूज पर अरबी की पोर ततलो तवाई महराज त महराज वही जका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकी पोर ततले यो यो कदम द बोराक बा दास प्रेवतो लकसंग च मुंतहा द नजर हुई आसमानों नो तरसी दरवाजा टक दरबान सोख वाना जिब्रील दर सरा सोख दे मोहम्मद रसूलुल्लाह आवाज उस मरहबा मरहबा बिनबी सालिह
اول دروازه پار شوا، دویما درېما، ها سدرۃ المنتہا ته جبریل علیہ السلام ورته وی یا رسول الله دې نه مخکې زتلای نشما وی ستیا دیکھ رسول نو اللہ دے مقبول نو جلت پرانل مار کے سرور نو جی گالیا عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا گیا جلا مکان کول آخیا جبرائیل نے کول گیا جلا مکان کول آخیا جبرائیل نے کول اتھو اگے نہ جاونا میں کدی دم نہ ماریا اتھو اگے نہ جاونا میں کدی دم نہ ماریا عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا جبریل ورته وی یا رسول الله دې زنه مخکې زنظم زچره تله نیم کدی زنه مخکې لاړم د الله انوار به مې وزره وسوځي عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک دے اللہ غریق رحمت اغب میں کاش سدرۃ المنتہا میں جبریل کے جگہ میں ہوتا کاش سدرۃ المنتہا میں جبریل کے جگہ میں ہوتا اور حضور مجھے کہتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو خدا کی قسم میں ساتھ چلا جاتا کیوں جس ذات نے حضور کو بلایا اس کے ساتھی کو کبھی واپس نہیں کریں گے اللہ ارزاؤ چی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا اللہ قرب چ نصیب کی پدیدار باندې مشرف کیږي ورته وې حبیب د دنیا دستور داده یو دوست چې بل دوست تزین ستو فزان سروړي یو دوست چې بل دوست تزي ستو فزان سروړي ته چې د دنیا نه راغله تا مال سروړ الله ورته وې تا ما ته سروړ اوس په دې تاسو مونږ ځکه نه پوهېږو چې مونږ دوستي نشته نو پوهېږو به په څه پیغمبر تحفه ورته د هغه د شان مناسب ځکه چې خدای خوراک سکاک لباس د هر څه نه منزه مبرا دی تحفه هغه تحفه وایي چې کوم د هغه د شان سره مناسب یا الله تعالی مې تحفه التحیات للہ والصلوات والطیبات تحیہ عربی لغت تے پڑے رو مانو راغلے یو مانا دا تحیہ تحفہ و ڈالے اے پروردگارا تحفہ میں تال روڑے دا
الصلوات والطیبات، اے اللہ د منزنو او ستا د پاکۍ بیانولو تحفه مې راوړې چې زه به ستا منزونه او ستا عبادت کوم او ستا پاکي به بیانوم. الله ورته څه وایي؟ السلام علیک ایها النبی، السلام علیک ایها النبی، پتا دی سلام یہ زما محبوبہ. سردار کونین ورته فرمائی چې یا الله په ما خو دې سلام وي، خو زه یوازې نیم، زما ډېر زیات ملګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام ہوئی، استا پا بندگانو کی چکم نیکان دی پاغوی دیم سلام ہوئی. زما عزیزان، دغه راز و نیاز څومره وختو ویښ شئ، ویښ داسې وخت در باندې را روان دی، داسې دور در باندې را روان دی چې دنیا کې د چا د جواب خو نه یی، په قیامت کې به د خدای د جواب هم نه یی او نه به د هغه د ملایکو د جواب. داسې الفاظ به نه لري چې ځان پې خلاص. ویښ شئ. نن د پاکستان مسلمان هیڅ نه غافل نه دی سوا د دین نه. راځي جلسو کې ناست دي، نو دا تاسو ناست وئ که نه، دوه درې تقریر مور دی یاره که تاسو له به سبا ټکی یاد وي نو زه خو باړې بني آدم. او بیا دا خبره چې دا اوس درته شروع کوم چې دا وخت څومره و چې څه وخت کې راز و نیاز کېده د الله او د جناب محمد رسول الله منځ. پاکستان وګوره، د ریګن او د ګوربچوف ملاقات کیږي نو دوی ټولو دبلې اچولې دي خېټې ته، چا باجې اچولې دي او چا دبلې. ریګن او ګوربچوف کی ملاقات، ریګن او ګوربچوف کی ملاقات، ریګن او ګوربچوف کی ملاقات. ټلویزیون باندې دوی مخته دي، خبرونه هم دا دي، اخبارونه هم دا دي. هلکه ریګن او ګوربچوف څه پورم د میردین جومات څه شی دی؟ دا کولمبیا کې چې 30,000 کسان په اور وسوځېده، دا ګوربچوف او ریګن دې بچ کړي دی که نه؟ د امریکې ملک دی که نه؟ اور کې وسوځېده، نن پکې بله دماکه شوې ده. وی ګورئ حیران به پاتې شي، 20,000 کسان به یک وخت تباه شي. 20,000 کسان، نن پکې 2 دماکې نورې وشوې. یو غر نشي راټینګولی، ریګن او فلانی کې ملاقات او څه چل دی، ایټمي هتیار کم کوي او آتشین وسله کمه کوي. دا وسلې واورئ، دا وسلې دا دوی ځان له جوړې کړي، مونږ له نه دي، ځان له. زمونږ ژوندم چې خدای سره رابطه او تعلق ښیي، انشاءالله ژوند مو هم ښه دی، او چې آخرت لم څه جوړ کړي زمونږ مرګم جنت دی. دا د پلیتې زامن د دوی ژوند هم د سپو دی او مرګ به هم د سپو. نو دغې له څه اهمیت ورکړی دی دې ملک. سهار چې راپاسئ د ټپوس د بچي غوندې په اخبار سترګې پرانیږي، دکان ته چې راشي لا بسته دې کولو کړي نه چې اخبار ته دې مخکې بستې کولو که خوار شي. غریب سره لا چا لیډر کړی دی. او تاسو غریبان چاته لیډران لیدلي؟ دا خانان او نوابان دي او دغه ښځې مزې دي، دا به در باندې حکومت کوي. خدای په راستی چې د منګک روڼې په ارام کښېني. که اخبارونه کته خو لاسې کوي چې وې سټې قرآن ګوره، حدیث ګوره، ښه خبره چرته اوره، جماعت ته وخت ورکه، تبلیغ ته وخت ورکه. واورئ د ځمکې په سر چې څومره ډلې دي،
په باب د دین کې د تبلیغ نه ښه ډله بله نشته. والله العظیم چې مولانا الیاس رحمت الله علیه حضرت چې وفرمایل مولانا الیاس رحمت الله علیه چې چا لیدلی دی هغه سړی اوس هم ژوندی دی، 161 کاله عمر دی، 161 سال. ما ته تپوس وکړ ما چې مولانا الیاس صاحب څنګه سړی و؟ ما ته وی زما ډېر دوستو نورې خبرې پرېږده، یو طالب په مسواک داسې په دې پوزه والی سبق ټیم کې، بیا جومات له ورغی طالب نه یې معافي وغوښته، وی سهار ما پسې راغی چې ته را سره په جرګه لاړ شه دې طالب ته چې ما معاف که په قیامت کې خدای راته دا وایي چې په دې مسواک دې دا طالب ولې والی نو حضرت د دې ولې جواب ما سره نشته. دا د مولانا الیاس تقوا وه. میشن یې ګوره، روټۍ خپله، بستره خپله، ترکاري خپله، پیدا او سور په خپله، په جوماتونو کې بیا په ځمکه او د خدای د دین دعوت ګرځول. په روس کې وګورئ د خدای دین دوی رسولی دی. یو روټي خلاص خو دې وښیي چې روس ته تللی او د خدای دین رسولی، یو روټي خلاص وښیي. په چین کې وګورئ، په چین کې د چین وفد هغه ورځ راغلی و، حیران شم. عربي کې ما سره خبرې کولې، ما ورته ویل دا ته څنګه؟ ما ته وی چې انا امام فی جامع مسجد پیکینگ، انا خطیب، انا مقرر، انا مدرس. ما ورته ویل لأي كتب تدرس؟ أي كتب تدرس؟ ما تقول مشكات، جلالين، ترمذي شريف. أنا مدرس. دا د چین د موزتو په سینه کې ناست او دا زده کوي. تاسو په مالګه منډۍ کې ناست یئ، زه په کلمه نه پوهېږم. دا در سره مدرسې دي، در سره لوی لوی علما اوسېږي، جوماتونه دي. دانګا بنګا طالبان راشي دغه ځای کې علما شي، پټکیو تړي لاړ شي، ستاسو اولاد ستاسو بچي رڼا شته او نظر هم نه لګي. چې د دې خبرې به هم خدای تاسو نه، یوازې مالګو منډۍ لوی جومات ښایسته جوړل دا کمال نه دی، جلسې له پکې راتلل دا کمال نه دی. دا څه چې پکې ویلی کېږي دا به بچو ته ښیې، دا به ته وې اوسګار ټایم کې به د سپاره په لاس کې ته به ورځې او طالب کېږي. نو عزیزانو دین زده کړئ، اخر به جاړئ، په وینو به جاړئ. او فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ بیا به دومره جاړئ چې جړا به هم څوک رکولی نه. دا وخت څومره وخت و، وخت څومره، ځکه چې قرآن کې راځي د سترګو رب کې مسجد اقصا نه مسجد حرام نه مسجد اقصا ته سترګو رب پاستله. بیا چې پیغمبر راغی کنجي د دروازې مغسې خوځېده، بستره مغسې ګرمه وه. دا خو اشاره ده د انتهایي سرعت نه. علما لیکي دا چل دا نه و. ما ته وګورئ مذاکرات چې شروع شو، الله د کائنات نظام ته وویل چې ودرېږه، ځکه شپه ورځ پیدا کیږي د حرکت د فلک نه. نظام ودرېدو، نور په خپل ځای، سپوږمۍ په خپل ځای، وخت چې په کوم ځای دی په هغې ولاړ دی. اوس خدای پوهېږي چې په دې کې زرګونه کاله تیر دي او که لکونه کاله تیر. دا ملاقات د خدای تا ما ته پته ځکه نه وه لګېدلې چې کائنات نظام ولاړو، هر څه معطل. لکه یو ورځې شاید چې تاسو ته به پته نه وي، په چین کې د صدر نیکسن د سړي او د چین د ماو منځ کې ملاقات و. 15 میل مربع میل ایریا کې سړی نږدې نه پرېښود. دا انتظامات به اوس تاسو وګورئ چې د دنیا بادشاهګانو ته
د ملاقات د ځایونو کیږي هلته د سردار دو جهان او د رب العالمین منځ کې ملاقات دی د ټول کائنات نظام ولاړو ما په خبره پوه شئ عزیزانو خبرې وشوې سردار کونین واپس د ځمکې ته راغی سبا دی یو بوډای ناسته ده پنډوکی دی ورسره جاړي حضور ورته بوډای ولې جاړې وایي د یو یهودي نوکری ما سودا لراوتې ما سودا مې اغوستې ته دې نیولې وخت رانه ډېر تېر شو اوس که ورشم الټه به مې هم وهي سردار کونین ورته وایي چې بیبي را پاسه پنډوکی بم در سره زه یو سم او شپارس به دې مکما مونږ به هم ځان ته انسانان وایي پنډوکی به چا سره په سر کې بیګای د خدای سره ملاقات شوی دی بیګای راز و نیاز شوی دی او سبا دی د یو کافر د وینځ سره پنډوکی په سر د هغې کور ته روان دلته ستا چې تاڼېدار سره اشنایي دی تاڼېدار سره چې سړی په لار رواني که نه نو داسې یو دوکان تم ګوري بل تم ګوري چې ومې ګورئ زه خان سره روان یم خان زما دوست دی اخلاق دې ته وایي کردار دې ته وایي شان دې ته وایي بیګا څه شوي دي او سارے وینځ سره پنډوکی په سر دی او د هغې شپاره کور ته چې لاړو دروازه یې وټکوله سړی راووتو په خیر دی صاحب په خیر جوړ تکړه مرحبا خیر شي وی دا ستا وینځه وه سودا پسې دې لېږلې وه دې نه وخت ډېر تېر شو ته دې نیولې د بیمار همدا نو جړلې چې که الټه لاړه شم د کور مالک به مې هم وهي نو یو خو دا پنډوکی نه شو راوړی دا ورسره ما راوړو دویم که دې له دې څه سزا په نیت کې وي سزا مال راکه خو چې دې ته څه ونه وایې یهودي د جناب محمد رسول الله په خپو کې پرېوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله سردار کونین ورته وی د خدای بنده زه خو دې له نوم راغلی چې تا مسلمان کم د دې وینځ خدمت مې کول غرض و یا رسول الله د تورات یو مسله نن رښتیا شوه ما دا نه منله چې ته پیغمبر یې په تورات کې دا لیکلي وو چې هغه پیغمبر چې کوم په مکه کې پیدا شي په کومه شپه خدای سره ملاقات وشي دا الله په دیدار باندې مشرف شي پاغه سحر بلا کور ته نه تللی او د یو کافر د وینځ شپارس به کوي دا مسله په تورات کې لیکلې وه ما لیدلې وه یقین مې پتا نه راتلو اوس مې یقین راغی چې ته بیګا اسمان تم تللی عزیزانو دا رنبنی سحرو هغه سحر چې په کوم شپه د رب العالمین په دیدار باندې مشرف شوی دلته یو اعتراض و د فلاسفو چې ټوله دنیا 14 کرې ده او هر یو کرې د بل سره تماس کړی یو کره د نار دا او یو د زمهریر دا سیزونه خرق او التیام نه قبلی پیغمبر چې معراج تتلو نو دې کې دخول څنګه وکړو ته ووتو څنګه ښه خبره
مولانا روم کړي وې دا سردار غوښته اسمانونو ته چاو اسه چا غوښته او د اسمان کې د اور او د زمهریر کورې چا جوړې کړي نو اسمان ته خدای سړی غواړي او د لارې بندوبست ورته نه کوي اول خدا خبره ده بیا دا چې نار او زمهریر هغه وخت کې سوځول کوي چې د خدای حکم وي چې د خدای حکم نه وي اور سوځول نه کوي چې د خدای حکم نه وي واوره کوکله کول نه کوي دا خدای په سترګو دې خلقو ته ښودلي زما عزیزانو خبرې ډېرې دي خلاصه ده چې سردار کونین د اسمان نه یو عظیم شی راوړو عظیم شی چا د خدای قرآن ٹھیک هغه د هغه حدیث د جناب محمد رسول الله ملې وتړئ ځان لیونی کوي چې په دې ملک کې به په آرام ترغې نه کینو چې د ملک قانون هم بدل کړی واوره د خدای آفت چې راغی بیا به د چا دوستي راټینګ نه کړي امریکې ته دوست ځکه مه وایه چې بنګال مونږ نه د امریکې په شیطانت لاړ د ده 9 نمبر بیړی به لا رارسي او بنګال باندې دربم زرغونه شي تاسو خیال راغی عرض مې دا اعتماد به په خدای کې بروسه به په خدای کې د ملک قانون به بدلې واورئ نن قدم بیرته غل دی که نه دی ټول خلقو باندې خوب آرام دی تھوڑا گروپ دی تھوڑا گروپ دی تھوڑا گروپ دی سټک باندې تھوڑی متوڑی چرته دی تھوڑا گروپ نشتا اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوږې لباس سره اغوستی اتوړیا یعنی تاسو اتوړیان نشئ راټینګولی خدای ورک ته 200 میکنې یی یو اتوړی والا نشئ راټینګولی دا د خدای قهر دی د خدای دین ته سپک ګورئ خدای تاسو سپک کړئ خدای رسوا کړئ خدای ذلیل کړئ قرآن غوندې کلام موجود دی او ته د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې خدای به نور سپکوي د پاکستان یو حکمران وښایه چې په عزت کې کوز شوی دی چېرته یو تورې کټوی ورپسې خلکو ماتې کړي وجه څه ده چې راغلی په دې اواز دی چې زه به اسلام جوړم او اخیري کې اسلام سره چې څه کړي هغه تاسو ته پته وه انجام یې څه شو صدر صاحب اوس هم ستلي راغلي نه دي اوس هم ستلي راغلي نه دي که د مارشل لا آرډیننس په 1 منټ کې په ټول ملک حاوي کولی شي نو لاس کیدی دي قرآن آرډیننس هم په 1 منټ کې په ټول ملک حاوي کولی شي که زمونږ وس او زور نشته چې په زور یې در باندې وکړو نو د خدای زور خو شته د خدای زور خو شته که نن دې ګوډی داسې ده نو سبا داسې کېدی هم شي واخر دعوانا ان الحمدلله دعا ما دا کمی جملې چې ستاسو په مخ کې ویلې الله فرمایي چې تاسو ته راغې یو نور او یو کتاب عزیزانو دلته د نور نه علما لیکي چې ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغې تاسو ته یو نور یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او کتاب نه مراد دلته قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت په مکه کې 40 کاله ژوند په مکه کې 40 کالو نه څه لږې ورځې مخکې غار حرا ته 6 میاشتې د الله په ذکر فکر کې مشغولېدل او بیا الته د جبریل علیه السلام راتلل او قرآن کریم راوړل
پیغمبر تویل اقرا بسم ربک الذی خلق او ورتوی ما انا بقارئ دا زنشم لسته ځکه دا پڑھا ہوا نه علماء لیکي چې دلتا هیڅ پیغمبر تا الله پاک د انسان نه د سبق ویلو اجازت نه وکړي ما په خبرو پوهیږئ دیکھ راز سو راز پکې داو چې که پیغمبر د انسان نه سبق وي نو دا پیغمبر به سبا د خلق مخ کې راپاسي چې خدای داسې ویلي دي نو خلق به وایي چې نه دا ته چې څه وایې دا خو د خدای کلام نه دی دا خو تا پلاني استاز نه زده کړی دی خیال هم راغلی دې ګیلې ورکولو دپاره الله پاک پیغمبر ته د انسان نه د سبق ویلو ضرورت به نه پېښو چې دا ګیلم سبا ونه کی دوی چې یا الله مونږ دا خیال کړو چې دا کلام چې دا دی وایي کېدای شي دا فلاني استاز نه زده کړي نه د پیغمبر استازي به برای راست د اسمان نه کېده یا به د الهام په وجه یا د القا په وجه یا د جبریل په وجه یا د خوب په وجه ځکه چې د پیغمبر خوب دا هم وحی وي القا هم وحی وي الهام هم وحی وي یو خو د پیغمبر القا الهام یو زمونږ د ملک کې تاسو خیال وکړئ دغه خلقو ته هم ډېرې القاګانې کي دلته یو پیر صاحب دی هلکه دا خلق وایي دا دیوبندیان چې دي پیران نه مني خدای بندگانو دیوبندیان قسم په خدای دی چې څومره پیر پرست دي دومره د ځمکې په سر نور څوک اډو شته تاسو وګورئ علماء دیوبند د مولانا رشید احمد گنگوئی د مولانا قاسم نانوتوی د مولانا محمود الحسن رحمهم الله تعالی و تبارک مولانا اشرف علی تھانوی مفتی کفایت الله مولانا شبیر احمد عثمانی د دې لوی لوی علماء او مریدان دي مولانا حسین احمد مدنی زه په خپله مرید یم ما ته بیعت کړی تاسو خیال راغی علماء دیوبند په خپله پیران دي اولیاء دي شاگردان ټول مریدان دي دا علماء ټول د هغې بزرګانو مریدان دي خو هغوی خو داسې نه دي که کراچۍ کې یو ناست دی مریدان ورسره ناست دي مریدان وی کیا ہوا حضرت بات کہنے کی نہیں وہی نہیں حضرت کہہ دے نہیں کیا کہ مریدان نورم راتی شکه د خیالو کې داسې د توتاګر کو غوندې ټوپایم په سر کړي سپینې سپینې او کیا ہوا حضرت بات کہنی کہہ دوں وہی حضرت کہہ دینا کہہ دوں کہ کہہ دیں وہی چھے میرے فرشتے گئے اور جبریل علیہ السلام کو میری ملاقات کے لیے لے آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت میں تو کافی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا اندازہ ہو کہ جبریل نہ دے اور رکشوے ہو دا سی چلو لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل دور نبوت کے جبرائیل علیہ السلام سلیری زرع کرتے راغلے سلیری زرع کرتے زمونږ د آشنایان چې دي دوی وایي چې جبرائیل تیروته و خدای را لېږلو حضرت علی ته خو تیروتو رسول الله ته ورغی تاسو وګورئ یو پوسټمین د ډاکخانې چې یو غلط خط یو ځای کې واچوي دویم ځلې واچوي په درېیمه ورځ څه انتباه خوا دې خوا ورته وشي نښه صحیح کي بیا خط نه غلطوي
د خدای چیټي رسان 40,000 کرته غلطې دو خدای ته پته نه لګېده.